سبا د پاکستان د ورلد کپ اولنې میچ د امریکای سره او پاکستان د پاره سبانې میچ ډیر زیات اهم دی او د دې میچ ګټلو ډیر زیات اهم دی چې چرته کې پاکستان کوالیفای کول غواړي سوپر 8 مقابله ته تاسو به وایي سبا خو اولنې میچ د پاکستان نو څنګه ډیر زیات امپورټنت دی او د دې ګټل څنګه امپورټنت دي په ګروپ کې همیشه د پاره هر یو میچ امپورټنت دی تاسو لپاره خو سبانې میچ د پاکستان د پاره ډیر زیات امپورټنت او اهم ولې دی په دې سره خبره کوم تاسو ته پته د پاکستان په ګروپ A کې دی او د غي سره انډیا دا آیرلند دی کینیډا دا او یو اس اے مطلب د امریکا ټیم هم دی پاکستان سبانې اولنې میچ دی د یو اس اے سره د امریکا سره نو پاکستان له دا میچ ګټل ولې لازمي دی ولې امپورټنت دی او د یو اس اے ټیم څومره مضبوط دی د پاکستان خلاف په سباني میچ کې باغم سره هم خبره کوم پاکستان کې څه چینجز دي پاکستان به اوپن سو کوي شاداب خان په میچ کې اند کنه اماد وسیم حواله سره یو خبر راغلی چې غیر انجری د شانته کې په باندې هم خبر در سره کوم خو سبانه میچ ولې امپورټنت دی تاسو پته شته دی کته چرته کې سوپر 8 مقابله لپاره کوالیفای کول غواړي نو تب کم از کم 3 ټیمان ته شکست ورکې دا غینه بعد به د سوپر 8 مقابله ته هغه ته کوالیفای کې خو کته چرته کې په خپل ګروپ کې 2 میچونه وګټي نو آیا بیا ته چانس شته دی چې ته کوالیفای وکې سوپر 8 مقابله ته هغه په دې بیس باندې ته بیا کوالیفای کولای شي کچرته کې تا ډیر په های رن ریټ سره میچ ګټلې په های مارجن سره تا میچ ګټلې نو بیا چانس جوړيږي خدا ډیر ایکسپشنل کیس دی داسې کیږي نه اکثر ډیر زیات کم کوزا کیږي اټ لیست به 3 میچونه ګټي نو سبانه میچ اهم د پاکستان د پردا چې د یو اس اے خلاف پاکستان خه اګریسیو بیټینګ وکي خه اګریشن سره ګراوند تلل شي هغه بالینګ دی هغه فیلډینګ دی پاکستان د پر میچ ګټل لازمي دي یو اس اے ټیم خډیر زیات مضبوط ټیم دی دغه وجه ده چې په دې کې تقریبا 9 کلاړین ته انډیا د سایډ نه دی یو پکې پاکستاني کلاړی دی یو پکې داسې خطرناک کلاړی دی هغه تاسو وکړو ډیر زیات زبردست بیټینګ دی د کینیډا خلاف کړو تاسو هغه میچ هم کتلې او د یو اس اے چې کوم ټیم دی نو هغه ډیر زیات مضبوط ولې دی چې 195 رن ټارګټ یې چس کړو 50 پسې په کینیډا پسې په 17.4 اوور کې نو بدلته کې د یو اس اے ټیم کمزور غستل نه دی په کار مطلب کې الله مکا د یو اس اے نه موږ میچ ویلو نو ویل ته موږ ډیر زیات غټه مسله جوړیږي هغه مسله دا ده چې بیا به د انډیا نه میچ غټي بیا به د کینیډا نه میچ غټي او د سره د آیرلند نه هم بیا میچ غټي نو تبا سوپر 8 مقابله ته بیا وځي نو دلته کې کچرته کې ته د یو اس اے نه میچ وګټي او بیا د سره چې کوم دی د انډیا نه الله مکا میچ ویلې نو بیا دلته کې څه مسله نشته ځکه چې تاسو دوه مقابلې دي د آیرلند نه میچ وګټه د کینیډا نه میچ وګټه سوپر 8 مقابله ته بتوز صرف او صرف په ګروپ کې ته یو چانس غسته شي کله هر ټیم خلاف ته میچ بیلې نو په دې باندې افیکټ پتان راځي 3 میچونه به اټ لیست خامخا غټي نو بیا وروسته کې دا مسله په دې کې دا جوړیږي چې انډیا نه غټل بیا ډیر زیات ګران کار دی دا صفه خبره ده ځکه چې د انډیا ټیم ډیر زیات تګړه ټیم دی ډیر زیات زبردست ټیم دی اوس په موجوده ټیم کې داغي مقابله روانه د آیرلند سره آیرلند مکمل تور باندې فلاف کړی دی نو انډیا ټیم تاسو ښکارا ټیم دی خطر ته معلوم ټیم دی نو د یو اس اے نه میچ غټل لازمي دي کچرته کې ان کیس بیا ته د انډیا نه مو غټو نو دا خو سونه پر سوهاګ دی بیا خو ډیر زیات مزه وکي چې د انډیا نه میچ غټي یو اس اے نه مو غټي بیا ته صرف یو میچ غټل پکار دی ډایرکټ بوزي سوپر 8 مقابله وته دا خو د میچ حواله سره خبره شو بابر اعظم پریس کانفرنس هم کړی دی په هغه کې تپوس دا شوی د اوپن حواله سره شاداب خان حواله سره د اوپن په واره کې بابر اعظم څخه خاص خبره ونه کړله چې زمونږ لا په دې باندې رضا اندر راغلی الریډي خو چې کوم اوپن جوړی د هغه فکس هغه برابر ده خو هغه وینه سوشل میډیا ته یا مطلب میډیا ته د خپل پلانینګ ایکسپوز کوي نه پاکستانونو نه اپیل کړی چې موږ ته دعا کوي ان شاء الله داس به موږ په اګریشن کې په نظر باندې راځو په ټي 20 ورلد کپ کې د دې نه علاوه د شاداب خان حواله سره خبر دا کړی چې هغه په ټیم کې ځکه چې هغه یو غټ پلیئر دی او هغه ډیر زیات خمیچونه کړی د پاکستان لپاره نو هغه موږ مس کولای نشو اماد وسیم حواله سره خبر ماده سي کتل او اتنټیک ساوند څخه نه دی خو بهر الله وی چې اماد وسیم انجری دی په سباني میچ کې مې بي چې هغه په نظر باندې موږ ترانه شي د یو اس اے خلاف هر حال تاسو خپل سره راځي چې د اوپن جوړی څوک پکار دا سبانه میچ پاکستان غټل شي او کنه هغه سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملوي ویډیو کې تر هغه ما بیا تر شاته راځي اجازه د الله پامان